د مفتی ندیم صاحب ویډیو رااله او لګیا دی اپیل کوي خلکو ته چې زمونږ په دغه مرکز الحنفیه المرکز الحنفیه دا په مضاف چې الف لام لګولې دقې دپاره چانده غواړي خپل نمبر هم ورکوي او د ناظم صاحب نمبر هم شیر کوي محمد اسماعیل د دې به څه جواب کوي ملګرو ستاسو په علم کې به دیني مدرسې د حکومتونو نه چلوي زموږ ستاسو مسلمانانو په تعاون سره آباد دي او زموږ تاسو باندې فرض دي د دیني مدرسو سره خپل تعاون همیشه جاري وساتئ. محترمو د زموږ مدرسه جامع امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پېښور کې زه تاسو نمبر وایم د رابطې لپاره 0346 94 660 دا د ناظم صاحب نمبر دی مسلم وسیله زما په نمبر هم تاسو رابطه کولی شئ 0322 91 62 163. موږ د مدرسو د جماعتونو د افتتاح او د تعاون آواز لګولی دی او د چاندو د موږ له بار بار پیغور راکړ. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الآية. اللهم صل على سيد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند سره تعلق لرونکو مسلمانانو ورونو اوس یو ځل بیا د محمد اسماعیل نه چې د نوجوانان احناف کنزلماران احناف د طرفه زما په نوم باندې دغه د آیډۍ نه داسې تصویر او د هغې سره نمبر او د هغې سره د چندې متعلق څه لیکل وغیره کړي دي چې د مدرسې یا د تعاون متعلق هغې کې موږ د مدرسو د جماعتونو د افتتاح او د تعاون آواز لګولی دی او د چاندو د موږ له بار بار پیغور راکړ. خو د الله شان دا دی چې د حق نصرت امداد الله هر وخت کوي. وشهد شاهد من اهلها د مفتی ندیم صاحب ویډیو رااله او لګیا دی اپیل کوي خلکو ته چې زمونږ په دغه مرکز الحنفیه المرکز الحنفیه دا په مضاف چې الف لام لګولې دقې دپاره چانده غواړي خپل نمبر هم ورکوي او د ناظم صاحب نمبر هم شیر کوي محمد اسماعیل د دې به څه جواب کوي. لږ د اخلاقو نه کار واله او لږ دا کوشش وکړه د بدنامولو او دغه رنګې دا کنزل بدرد او فحشګویي دا پرېږده تر هغې پورې به زما اصلاحي کلیپونه او نصیحت دعوت تا ته جاري چې تر څو پورې خپله رویه تا نه بدله کړي. یاد یې ساته محمد اسماعیل او تاسو ټولو نوجوانان احنافو ته کنزلماران احناف او دغه نافرمانه ناکامه مناظرینو ته نام نهاد ته زما دعوت به جاري او دا ټولو مسلمانانو ته وایم چې کلم دوی د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند د هر عالم ګریوان ته لاس واچو ان شاء الله دفاع به د ازمرۍ کوي که خیری د الله په امداد سره د الله په نصرت سره د نن نه پس به ان شاء الله دوی د علماء دیوبند هتک نه کوي او زما دا امید دی چې نصیحت به قبول کړئ او ښه نمایان تبدیلي به تاسو دوی کې د دې نه پس چې دوی کوم بیانونه کوي او دغه رنګې کم رویه ده کم کلیپونه کوي ان شاء الله دا خو دې وخت کې دی لږ عناد حسد او انې راغستې دي وختن په وختن به ټیک شي ان شاء الله یو څو ځل کلاسونه به دوی ته اغسته غواړي لږ ټیم به اخلي خو ان شاء الله چې نصیحت دا به قبلوي. الله دې د عمل توفیق ورکړي.